آقای صدیقی بزرگوار یای چې دغو څلورو شینو باندې ته عمل وکړه ضمانت زه درکوم چې لکه څنګه تا محبت دی امام زمان علیه السلام سره تا نه زیات محبت به د مولا تا سره. اولین شی چې غواړي مولا تا سره محبت شي اولین شی دا دی چې مولا دپاره ای مولا صحود دپاره دعا وکړه. دویم شی دا دی چې مولا سلامتی دپاره څنګه بچی دپاره صدقه وباسي همداسې مولا دپاره هم صدقه وباسه. دریم شی دا دی چې څومره مستحبي اعمال ته کوي هغو اعمال و نیت د مولا امام زمان علیه السلام طرف نه وکړه. څلورم شی دا دی چې کوم محرمات دي د مولا نظر وجنه ای مولا عزت وجنه ای مولا شرم وجنه هغه نه ځان چې که وساته. دا پکار د چینج شي ایمو مشرب پکار د چینج شي څنګه زوی ته مسله ضروریږي یغه سلامتی دپاره دعا کوم یغه سفر نه راتلو دپاره دعا کوم یه از چیله که مسای ده یغه سفر دپاره دعا کوم چې پروردگاره خیر سره راشي. دبی کې د هغه دپاره دعا کوم قطر کې د هغه دپاره دعا کوم زورانو دپاره دعا کوم اما هیڅ کله دا سوچ نه کوم چې زه دا وکړم چې پروردګاره د 10 روپۍ 60 روپۍ 100 روپۍ دې دپاره چې مولا ظهور باندې خدای تاجیل وکړي هغه دپاره متوجه نه یم. پس شپه ورځې زه زوی یادوم لور یادوم میړه یادوم ښځه یادوم مور یادوم اما کلونو کې مولا نه یادوم بیا څه امید وساتم چې مولا ما باندې نظر وکړي. تاسو خپله اندازه ولګوئ. زه کلونو کې امام نه یادوم پس امام ما څنګه یاد کړي که تا دغه ځان سره تعهد وکړلو چې څنګه زوی یادوې څنګه لور یادوې څنګه مسافرین یادوې داسې چې ته کله مولا یادوې مطمئن اوسه مولا به تا یادوي.